السلام علیکم مینوالو، څنګه یې؟ طبیعتونه م ښه دي، ټیک ټاک یې، جوړ یې، ښه یې. پروګرامونه خو مې ډېر ډېر وکړل په هر ځای کې، خو نن موږ امانکوټ ته راغلي وو او د سیند غاړه دریا کابل دی، دا خورکوټ دی، بچی بیږي د سیند، خو هغه غاړې غټ سیند دی او دلته زموږ د پښتانه نه ټول ناستې دي، هم زموږ د پروګرام ته ناستې دي، شاته هم ناستې دي، د انګویلو ته لږ واړوه، ټول مېلمانه پکې راوله. هغې که ورته محب بانډه ده او نن دلته ناست یو مسافرو دپاره میسج ورکوو چې زمونږ د رباب منګي پروګرام ته څومره خلک ملنګان راغونډېږي او دا میسج زه په هر ځای کې ورکوم چې یاره څومره زمونږ کتونکي دي په بهر ملکونو کې، په KPK کې لر بر پښتانه زمونږ پروګرامونه ګوري، نو میسج دا دی چې لکه زمونږ چې څومره پښتانه خلک دي هغې هم داسې د سیند غاړې او داسې دیهات خوښوي. سټیج پروګرامونه مونږ ډېر کړي څه خبره نه ده، خو ما مخکې هم دا میسج ورکړی و، ما وزیر شاه میروال چې خلک دا ماحول خوښوي، دا پښتانه چې کوم موږ ته ناست دي، دا درانه درانه پښتانه دي کې مشران هم ناست دي، هلکان هم ناست دي او دوی کوشش دا کوي چې یاره په هر ځای کې د رباب منګي پروګرام یې داسې د پښتنو یو کلچر وي او هغې ته موږ کښېنو. داسې ده که نه ملګرو؟ نو زه میسج مسافرو ته ورکوم د امن میسج چې موږ په خپل پاکستان کې امن غواړو، بلکې د مسلمانانو دپاره په ټوله دنیا کې امن غواړو. خدای پاک دې په ټوله دنیا کې مسلمانانو باندې امن راولي. داسې ده جي زه میروال صاحب نوال درته پیش کړي جي. ستا په الفت کې به هوښیار نشم، سوچ د عقل نه اوزګار نشم. خاطر داسې گزارش راکو چې بل گزار ته به بیدار نشم. بطور بنورال کې مرما بیا خبر جانان کې مرما